سار موس کې الصلاة خیر من النوم ویل کېږي. د دې جواب به څه ورکوو؟ صدقت و بررت. چې کله الصلاة خیر من النوم وي نو صدقت و بررت، ټیک دی ویل، رښتیا دی ویل، دا معنی ده. لکه چې دا مسله رمضان کې بیخیږي، نور موږ اذانونه نه ورو سهار، صرف یو روژه بل روژه سهار اذان ورو. استاد جي بلغم تیر شي نو دې سره روژه ماتېږي که نه؟ نه ماتېږي. خو ته به احتیاط کې چې بلغم باندې ځان نه مړې، بل ته تیرې او تیرې داسې به نه کړي. د ښځو دپاره تراویح طریقه څنګه ده؟ د ښځو دپاره تراویح طریقه دا ده چې د 4 رکعاتو نیت تړي بهتر دی. دم کولی شي خو 4 رکعاته تراویح مونځ کوم په دې ځای روح الله اکبر، نو 4 رکعاته بهتر دم کولی شي. خلاص نه چې تاسو وایئ چې یاره استاد 4 ویلي دي به 2 نه کېږي، نه 2 کېږي، 4 کې غلطېږي نه، زنانه کمزوري ځکه د هغې دپاره دا خبر. د پښمني وخت کله ختمېږي؟ بعض خلک چې کوم دی اذان شروع وي او دی خوراک کوي، خلم را نو چې کله اذان شروع شي د اذان معنی دا ده چې سحر شو. د اذان څه لګېږي؟ د مونځ دپاره، او چې کله سحر شي نو بیا اذان کېږي. نو سړی اذان کې خوراک اسکاک کوي، روژې سره شوی نه، نو احتیاط پکار به دی چې موږ تاسو څوک د اذان نه مخکې پښمنۍ بند کړو، خوراک اسکاک بند کړو. خلم راغی. الله تعالی مونږ ته په دې باندې عمل کولو، بل ته د رسول توفیق